دا بل یو ملګري پوښتنه کړې چې قیامت نشانې، نو قیامت ډېرې نشانې دي. حدیث مبارک حدیث جبرئیل کې چې کله جبرئیل علیه السلام نبی علیه السلام نه راغلو، نبی علیه السلام نه تفصیل سره پوښتنې کوي، نو بیا اخره کې چونکې حدیث جبرئیل ځان نه ګنټه بیان پې کېږي خو په ډېر زیات خو موږ علم کم دی نو موږ په باندې ګنټه بیان کولی شو. نو هغه کې په حدیث جبرئیل کې جبرئیل علیه السلام د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم له یو صحابي په شکل کې راځي او نبی علیه السلام نه پوښتنه کوي، نبی علیه السلام جوابونه ورکوي. په اخره کې بیا جبرئیل علیه السلام پوښتنه کوي چې تا ته قیامت متعلق څه پته شته چې قیامت به کله راځي؟ حضرت جبرئیل علیه السلام نه نبی علیه السلام جواب ورکوي چې لکه څنګه سوال کوونکي ته پوښتنه پته نشته همدغه شان چې کوم ما ته قیامت متعلق پته نشته چې قیامت به کله راځي، البته نشانې ته خیال شي چې غټه غټه نشانې کمی نشانې. نو په هغه نشانو کې نبی علیه السلام ته یو دا نشانې خیاله چې کله قیامت نشانو کې و نشانې دا چې بچی راوچتېږي او خپل مور او پلار ته وي اراده وبادي. نن سبا زما عزتمند دا شی ډېر زیات شوی دی. د نبی علیه السلام قیامت نشانې وښیلې، دا قیامت نشانې ده چې بچی راوچتېږي او مور ته وي یا پلار ته وي چې مړه ته په څه خبر یې، ته نه پوهېږې، ته خو یې زاړې زمانې یې. دغه شان د زما عزتمند د قیامت په نشانو کې دا د قیامت نشانې دي چې کومې غټې نشانې ته وښیم چې هغه نه بعد د قیامت واقع کېږي او یا نه بعد چې کوم د توبه نه قبلېږي د انسان، نو غټې نشانې دا دي چې میر وې د مغرب طرف نه راخېږي، نو هغه ورځ باندې بیا انسان توبه هم نه قبلېږي او کله راخېږي زما عزتمند موږ تاسو ته هېڅ پته نه لګېږي. د قیامت نه مخکې د عیسی علیه السلام دنیا ته راتلل دا هم د قیامت یوه نشانې ده. دغه شان د زما عزتمند امام مهدي رحمت الله تعالی علیه راتګ دا هم چې کوم دی یوه غټه نشانې ده. قیامت ډېرې نشانې دي، اوس مې ته څه مختصر بیان کړی دی. انشاءالله العزیز د اختر نه بعد چونکې روان بیان وي بیا د حج متعلق او بیا آخري چې کومې حج ورځې وي هلته هم ضروري مسلې د حج متعلق او قربانۍ متعلق بیا به کوو. که ژوند و او اختر نه بعد زندگی وه نو انشاءالله العزیز په حدیث جبرئیل باندې بیا تفصیل سره بیان وکړو.